اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نننی زمونږ ټاپک چې کوم دی هغه دی وحی، کشف او الهام. نو د دې به موږ تعریفونه کوو او دغه به کوو. وحی چې صرف دا هغه په پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام باندې پورې خاص ده او د پیغمبر نه علاوه که ډیر پاک او د ولایت اوچت مقام ته هم سړی ورسي په هغه باندې وحی نشي کېدی. خو بعضې وخت کې الله تعالی خپل خاص بندگانو ته څه خبرې وښایي نو دې ته څه وایي؟ دې ته کشف او الهام وایي. په کشف او الهام کې د کشف او الهام په باره کې حضرت مجدد الفسانی دا فرق کړی دی چې د کشف تعلق د حاسیاتو سره دی، یعنی په دې کې څه څیز یا واقعه په سترګو په نظر راځي، او د الهام تعلق چې دی هغه د وجدانیاتو سره دی، یعنی په دې کې څه څیزو وحی کومه چې صرف پیغمبرانو ته کیږي، صحیح ده، ورسره دا علم هم وي د هغې په تقاضا باندې عین عمل کول د چا پریز باندې هم جایزو نه دي. صحیح شو. اوس به موږ وایو وحی مطلو او غیر مطلو. تاسو زما آواز راځي که نه؟ په نبي چې کومه وحی نازلیږي هغه په دوه قسمه ده. په انبیاو یعنی پیغمبرانو چې کومه وحی نازلیږي هغه په دوه قسمه ده. یو د قرآن کریم آیاتونه چې د دې الفاظ او معنا دواړه د الله د طرف نه دي او د همیشه دپاره په قرآن پاک کې داسې محفوظ کړی شوي دي چې یو حرف او یوه نقطه هم نه ده بدله شوي او نه به بدل شي. دې ته وحی ته عالمانو په اصطلاح کې وحی مطلوع وایي، یعنی هغه وحی چې تلاوت یې کولی شي. دویم قسم هغه وحی ده چې د قرآن کریم حصه نه ده لیکن د هغې په ذریعه نبي ته د ډیر احکام ښودلی شوي دي. دې وحی ته وحی غیر مطلوع وایي، یعنی هغه وحی چې تلاوت یې نشي کولی. عام طور په وحی مطلوع یعنی قرآن کریم کې د اسلام د اصول، عقایدو او د بنیادی تعلیماتو په تشریح شوې ده. د دې تعلیماتو تفصیل او جزئی مسائل د وحی غیر مطلوع په ذریعه ښودلی شوي دي، یعنی دا وحی غیر مطلوع د صحیح احادیثو په صورت کې محفوظه ده او په دې کې مضامین د قرآن، یعنی په دې کې مضامین صرف د وحی په ذریعه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوي دي. د دې مضامینو د تعبیر کولو انتخاب نبی علیه الصلاة والسلام په خپله کړی دی. په یو حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوتیت القرآن ومثله معه، ما ته قرآن راکړی شوی دی او د دې په شان نور تعلیمات هم. نو په دې کې چې د قرآن کریم سره د نورو مضامینو ذکر دی، د دې نه هم دا وحی غیر مطلوع چې دا هغه مراد ده. اوس په دې باندې یو سوال واردېږي چې د منکرینو د حدیثو نظریه څه ده؟ نو د اسلام احکام چې دي هغه جزوي دي، تفصیلات چونکې هم د دې تعلیماتو د وحی غیر مطلوع په ذریعه موږ ته ښودلی شوي دي. د دې په وجه چې کوم خلق خپل ځان ته د مسلمان وایي او د دې باوجود د اسلامي احکامو پابندي نه خپل ژوند آزاد تیرول غواړي، هغه د څه وخت نه دا خبره خوره کړې ده چې وحی غیر مطلوع څه څیز نه دی. په نبي چې څومره وحی د الله د طرف نه نازل شوې ده هغه ټوله په قرآن کې محفوظه ده. دا د قرآن کریم نه علاوه چې نور څومره حکمونه نبی علیه الصلاة والسلام ورکړي دي هغه یې د ملک د سربراه په حیثیت ورکړي دي او هغه صرف د هغه زمانې د خلقو لپاره واجب العمل و. نن سبا په هغې باندې عمل کول ضروري نه دي. نو دا خبره چې ده دا غلطه ده. اوس به موږ وایو د حدیث د حجت د کېدلو دلایل. د حدیث د حجت کېدلو دلایل، دا خیال بالکل باطل او غلط دی. په خپله قرآن کریم د ګڼو آیاتو نه معلومیږي دا خبره چې وحی صرف د الله تعالی کلام پورې خاص نه ده بلکې د قرآن کریم آیاتونو نه سیوا هم د نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېرې خبرې د وحی په ذریعه ښودلی شوي دي. د دې خبرو په مرسته کې قرآني دلایل داسې دي. د بیت المقدس دا قبله ګرځول چې دي دا د دې دلیل سره وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه
او کومې قبلې طرف ته چې تا وړاندې مخ کولو مونږ دا صرف د دې دپاره مقرر کړې وه چې دا وپېژنو چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي او څوک په خپلو پوندو واپس کفر ته ګرځي. نو هر مسلمان ته اوس دا پته ده چې نبي علیه الصلاة والسلام په مدینه طیبه کې د څه مودې پورې بیت المقدس طرف ته مونځ کولو یعنی د 18 میاشتو پورې. د دې نه پس چې دوباره خانه کعبې ته د مخ کولو حکم وشو نو دا آیت الله تعالی نازل کو چې خلاصه یې دا ده چې مونږ بیت المقدس طرف ته د مخ کولو حکم صرف د دې دپاره وکړو چې دا خبره ښکاره شي چې د الله پیغمبره چې څوک د دې حکم تابعداري کوي او څوک انکار کوي. دلته کې د غور خبره دا ده چې په دې آیات کې د بیت المقدس طرف ته د مخ کولو نسبت الله خپل ځان ته کړی دی. د دې مطلب دا دی چې دا حکم هم مونږه نادل کړی دی. اوس قرآن پاک د الحمد نه تر والناس پورې اولوله په دې کې به یو ځای کې هم مونږ ته دا حکم معلوم نشي پیدا به نشي چې بیت المقدس طرف ته مخ کوئ او مونځ کوئ. نو دې نه ښکاره دا ده چې دا حکم الله تعالی د داسې وحی په ذریعه کړی و چې په قرآن کریم کې چرته موجود نه و او هم د دې وحی نوم غیر مطلوع دی. وحی غیر مطلوع دی. بل دا د پټې خبرې نه د نبی صلی الله علیه وسلم خبرېدل. نو آیات په قرآن مجید کې دی چې فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. کله چې هغې ښځې نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر ورکړو او الله هغه خبره په نبی ښکاره کوله. د دې آیات مختصره تشریح دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم یوه بیبي و خبره د نبی صلی الله علیه وسلم نه پټول غوښتل. د وحی په ذریعه هغه خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وښودله. په دې باندې هغې تپوس وکړو چې دا خبره تا ته چا وښودله. د نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا ما ته علیم او خبیر یعنی الله تعالی وښودله. په دې آیات کې دا صراحت دی چې دغه پټه خبره الله نبی علیه الصلاة والسلام ته د وحی په ذریعه وښودله. حالانکه په ټول قرآن مجید کې که موږ وګورو د دې خبرې چرته ذکر نشته. د دې نه دا ثابته شوه چې دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی د وحی غیر مطلوع په ذریعه باندې ښودلې وه. نو په دې کې نور هم ډېر ګڼ آیاتونه داسې دي چې د وحی غیر مطلوع ثبوت ته میلاویږي. دلته زه تاسو ته د اختصار دپاره دا 2 آیاتونه مې تاسو ته وویل او دا کافي دي. اوس به موږ مختصر غونتې ووایو په وحی باندې عقلي شبهات. نو دا د وحی او د دې حقیقت په باره کې هغه ضروري معلوماتو چې د قرآن او سنت نه ثابتو. ما تاسو ته په شروع کې ویلي وو چې وحی په هغه معاملاتو کې د الله د طرف نه د لار ښودلو یو صورت دی چې کوم ادراک صرف په عقل سره نشي کېدی او چونکې د وحی مشاهده د پیغمبرانو علیهم السلام نه سوا بل څوک نشي کولی نو ځکه د دې صحیح کیفیاتو معلومول هم د نورو دپاره ممکن نه دي. همدا وجه ده چې نن هغه خلق چې د مغربي فکرونو د همګیر سیلاب نه مرعوبه دي د مغرب نه مرعوبه دي د هغو نه متاثره دي هغوی ته دا خبره ناخوښه ده او اجنبي معلومیږي او هغوی ته دا شک او شبه په نظر سره ګوري او بیا بعضې خلقو خو ښکاره د وحي او الهام نه انکار کوي. الله دې موږ د دې نه وساتي. نو او بعضې خلق هغه دي چې ښکاره خو د دې نه انکار نه کوي لیکن په دې ساینسي طریقه یافته دور کې چې د دې ذکر کوي نو خامخه شرمیږي. د وحي په باره کې د منکرینو خدا سره خبرې. زمونږه په نیز معنی د وحي په مسله د غور کولو نه وړاندې د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې د دې کائنات به یا څوک خالق او مالک وي او یا به په خپله موجود شوی وي. تر کومه پورې د هغه ماده پرستو خلقو تعلق دی چې هغوی د سره نه د الله تعالی د وجود نه منکر دي د هغوی سره خو د وحي په مسله باندې خبرې کول بالکل فضول کار دی ځکه چې د الله تعالی د وجود نه منکر وي نو هغه دپاره ممکن نه ده چې هغه د وحي په حقیقت ومني او هغه ومني. لیکن که موږ اوس وګورو یوه خبره زه تاسو ته کومه سمپل مثال په طور د هر عاقل فعل او کار چې دی هغه د حکمت نه خالی نه وي.
که ته دا یقین ساتي چې دا کائنات یو قادر مطلق پیدا کړی دی، یو ذات پیدا کړی دی او هم هغه دا مربوط او مستحکم نظام په خپل حکمت بالغه سره چلوي او هم هغه انسان د یو خاص مقصد دپاره دلته دنیا ته رالیږلی دی، نو بیا دا څنګه ممکنه ده چې انسان به یې پیدا کړی وي او داسې به یې په تیاره کې پرېښودی وي او هغه ته به دومره قدر یې نه ښایي چې دی د څه لپاره پیدا دی، دنیا ته راغلی دی، دلته کې د انسان څه ذمهداري ده او د ده څه منځلي مقصود دی او دی به څنګه خپل ژوند تیروي. آیا که یو کس چې عقل او حواس یې کار کوي، عاقل وي، بالغ وي، هغه داسې کولی شي چې څه د خاص مقصد دپاره د خپل نوکر په سفر باندې ولیږي او هغه ته نه په سفر د روانېدو په وخت کې د سفر مقصد وښایي او نه ورته بیا وروسته په څه ذریعه هغه خبرې ورکړي چې دی د څه کار دپاره لیږلی شوی دی او د سفر په دوران کې به د ده ذمهداري څه وي. کله چې یو معمولي انسان داسې حرکت نشي کولی نو بیا د هغه پاک ذات په باره کې دا تصور موږ څنګه کولی شو چې د هغه په حکمت بالغه د کائناتو دا ټول نظام چلیږي. آخر دا څنګه بیا ممکنه ده چې کوم ذات سپوږمۍ، نور، اسمان، ځمکه، ستوري، سیارې د عقل حیران کوونکی نظام پیدا کړی دی، هغه به په خپلو بندګانو ته د پیغام د رالیږلو داسې څه انتظام نه کوو یا نشي کولی چې د هغې په ذریعه انسانانو ته د هغې د ژوند د مقصد په باره کې هدایت وکړي. که د الله په حکمت بالغه باندې ایمان وي نو بیا به دا منل هم ضروري وي چې هغه خپل بندګان په تیاره کې نه دي پرېښي بلکې هغوی د لارښودلو دپاره به یې څه باقاعده نظام جوړ کړی وي. بس د لارښودلو د دې باقاعده نظام نوم وحي او رسالت دی. صحیح شو؟ اوس بل ټاپک دی چې آیا د قرآن پاک صرف معنا وحي ده یا الفاظ او معنا دواړه؟ تاسو ته ما وړاندې دا خبرې کړې وه چې د وحي دوه قسمونه دي، یو وحي مطلوع یعنی قرآن پاک او دویم وحي غیر مطلوع ده. په دې دویم قسم کې خو اکثر داسې وي چې مضامین د الله تعالی د طرف نه وي او د هغې تعبیر کولو دپاره د الفاظ انتخاب نبی صلی الله علیه وسلم یا جبرئیل امین یا نبی صلی الله علیه وسلم په خپله کړی وي. لیکن قرآن کریم کې داسې نه دي، د هغې لفظاً او معنا پوره د الله تعالی کلام دی، یعنی د قرآن الفاظ او معنا دواړه چې دغه وحي ده. لکه څنګه چې د دې مضامین د الله د طرف نه دي همدغه شان د دې الفاظ هم من و عن د اول نه واله تر اخره پورې د الله تعالی د طرف نه نازل شوي دي او د دې په انتخاب یا ترکیب یا په انشاء کې د جبرائیل امین علیه السلام څه دخل و او نه پکې د نبي صلی الله علیه وسلم څه دخل و. صحیح ده؟ او د وحي غیر مطلوع معنی چې دا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم الفاظ دي او د الله تعالی معنی د الله تعالی د طرف نه ده. صحیح ده؟ وسو کوم خلق چې د وحي په باره کې د ماده پرستو د اعتراضاتو نه مرعوب دي، د هغو نه متاثر دي، زمونږ په زمانه کې هم زمونږ په دې وخت کې هم د بعضې کسانو دا دعوه چې قرآن کریم دا قرآن صرف مفهوم دی د وحي په ذریعه نازل شوی دی او معاذ الله د دې الفاظ او ترکیبونه وغیره ټول د جبرائیل علیه السلام یا د نبی دی. لیکن دا خیال چې دا بالکل باطله، مهمله او صحیح نه دی، غیر صحیح دی. د سنتو د ښکارو دلایلو نه بالکل دا خلاف خبره ده. د قرآن کریم ډیر آیاتونه د دې خبرې ښکاره دلیل دی چې د دې الفاظ او معنی دواړه د الله تعالی د طرف نه نازل شوي دي. د ده څه دلایل زه تاسو سره ذکر کوم. قرآن په عربۍ ژبه کې نازل شوی دی، نو وسو قرآن کریم ځای په ځای خپل صفت عربي بیان کړی دی، یعنی دا چې دا په عربۍ ژبه کې نازل شوی دی. اوس ښکاره خبره دا ده که دا قرآن کریم صرف مفهوم د وحي په ذریعه نازل شوی وي نو بیا د انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون خو بیا څه معنی نه پاتې کېږي که نه، ځکه چې د عربیت د الفاظو صفت دی، د معنیو نه دی، بل د تلاوت دا د الفاظو نوم دی. تلاوت د څه نوم دی؟ تلاوت د الفاظو نوم دی. نو یعنی یتلو علیهم آیاتک یعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم، چې ولولي نو دوی ته آیاتونه دوی آیاتونه ستا او دوی ته د کتاب او حکمت تعلیم ورکوي او دوی پاکوي. د دې آیات نه خبره معلومه دا شوه چې د نبی په ذمه دوه جدا جدا فرائض، یو دا چې دا آیات د الله تعالی صرف تلاوت کوي او دویم د دې تعلیم خلقو ته ورکوي. نو ښکاره خبره دا ده چې تلاوت د الفاظو کیږي، د معنیو نه کیږي. د دې مقصد دا راووتو. بل دا
مونږ چې څه ته کتاب وایو نو کتاب نوم د الفاظو وي، کتاب نوم د الفاظو وي. قرآن کریم کې ځای په ځای د خپل ځان دپاره د کتاب لفظ استعمال کړی دی. د کتاب د لفظ اطلاق صرف په ذهني مضامینو نه کیږي. ښه تاسو دا خبره په ذهن کې کېنوئ چې د کتاب د لفظ اطلاق صرف په ذهني مضامینو نشي کېدی، بلکې چې کله دغه مضامین د الفاظو په قالب کې مونږ واچو بیا ورته کتاب وایو. نو دې خبرې نه دا خبره ښکاره شوه چې د قرآن کریم لفظ او معنا دواړه د الله تعالی د طرف نه نازل شوي دي. او بل دا چې دا جبرائیل امین علیه السلام د الله د طرف نه و. یعنی د سورې قیامت نه معلومیږي دا قیامه نه چې کله به حضرت جبرائیل علیه السلام وحی راوړه د نبی صلی الله علیه وسلم به د هغې د یادولو دپاره زر الفاظ ویل. په دې باندې الله تعالی حکم وکړو او یې فرمایل چې لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. مه اړوه د دې په لوستلو ژبه خپله چې دا زر زده کړې زمونږ په ذمه دي د دې جمع کول په سینه ستا کې ای پیغمبره او لوستل ستا په ژبه باندې. بیا چې کله مونږه لوستل وکړو د فرښتې په ذریعه نو بیا د هغه قرآن تابعداري کوه، بیا د دې بیانول په مونږ دي. د آیات نه دا آیات ښکاره دلالت په دې خبره کوي چې حضرت جبرائیل علیه السلام به کوم الفاظ په نبی صلی الله علیه وسلم باندې راوړل د هغه د الله کلام و. ځکه د دې الفاظو یادول او د هغې تلاوت طریقه ښودل او د هغې د معنی تشریح کول دا درې واړه کارونه، دا درې واړه خبرې الله تعالی په خپل ذمه باندې اغوستې دي. د دې ښکارو دلایلو نه په رڼا کې د دې ښکاره دلایلو په رڼا کې دا ګمان اوس بالکل باطل شو، غلط شو چې دا قرآن پاک د الفاظ د وحی په ذریعه نازل شوي نه دي. نو په دې مسله بحث کول دا چې دي دا فضول دي. وسو په دې باندې د مزید بحث تفصیل کولو دپاره تاسو البرهان د شیخ عبدالعظیم زرقاوي کې تاسو کولی شئ او د هغې نه زه تاسو یوه خبره نقل کوم. هغې په دې مقام کې فرمایلي دي چې د دې بحث لب لباب یعنی خلاصه دا د مغز دا دي چې د قرآن پاک الفاظ او معنی دواړه په اتفاق سره د وحی په ذریعه د الله تعالی د طرف نه نازل شوي دي. او د حدیث قدسیو په باره کې هم مشهور قول دا دی چې د دې الفاظ هم د الله ته طرف نه دي، خو د نبی د احادیثو صرف معنی وحیده الفاظ د نبی صلی الله علیه وسلم دي. او کوم حدیث چې په نبی صلی الله علیه وسلم په خپل امتحان بیان کړي دي د هغې الفاظ او معنی دواړه د پیغمبر د طرف نه دي. صحیح شو؟ دا څو خبرې شوي. موږ به نیکسټ ټاپک چې بیا دی هغه به وایو د قرآن د نزول تاریخ. د دې دګینې پورې زمونږ ټاپک چې دی هغه پوره شو.